بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وآل وسلم. زما عزیزانو محترم علماء کرام چکم پسٹیج مانی تشریف فرما دی لیلی شیوخ ناستی زما عزتمندو او حضرت شیخ سے باخر کی جگم دی درس بخاری اختتامی احادیث بیانی زما غنتکیو طالب علم زبددی مخامق سخپل دا خیالاتو یا دخپل دس الفاظ استاسو تا اظہارو کم و چونکہ مولانا شیخ شریف الدین سے طرف را امر دے یوسو مذاکرتن با یوسو الفاظ تاسو سرا شریک کوم نن دا محفل اللہ تبارک و تعالی دا عظیم کتاب چکم قرآن مجید فرقان حمید دے دا حقی دا برکتنا اللہ دا محفل منگو تاسو ترا نصیب کردے دے پا دے محفل کے نن دا ناس خلق اللہ تا پا اسمانونو باندی دا سخکاری لگا سنگا جے پا دے زمکا مانے منگو تاسو تا پا اسمانونو کی ستور اخکاری اللہ تبارک و تعالی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی ان من عباد اللہ لأناسا یغبطهم الانبیاء والشہداء بمکانهم من اللہ یوم القیامہ کہ اللہ تبا دا قیامت پورز باندے اللہ بخپل بندگانو کی یوسو کسان را پاسے دا غی اغا نزدیکت او قرب دا اللہ تبارک و تعالی سربا پدا سے اعلیٰ درجہ او پا اعلیٰ وقار پا اعلیٰ مقام ماندیوی کہ اللہ تبارک و تعالی سر بدغی مقام ماندی با انبیاء رشد کئی انبیاء سر با شہداء صلحاہم رشد کئی کہ اللہ دا کم کسان دی کہ نہ انبیاء دی نہ شہداء دی نہ صلحاء دی یو عام انسانان دی لیکن اللہ تبارک و تعالی دمرا قرب دی تور کرے دے اللہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی ویدا با حقا کسانی چی دا قرآن پا مجلس کے او دا قرآن دا بیانول را پارا دا قرآن دا اوریدو را پارا دا قرآن خوانو اگا قرآن اوریدو را پارا او دا قرآن دا تذکری را پارا راجم شوی اللہ تبارک و تعالی بیان فرمائی ویدا کسان چی نن تاسو امون پا دی مجلس کے ناسیو اللہ با دا قیامت پروز مانی بیان فرمائی دا دا نور پا ممبرون مانی کی نوے ادی پا چہرو کی نور واچوے او اللہ با تا بیان فرمائی نن تاسو بیغم شے پا دنیا کی تاسو مانی تکالیف ہو ادی مجلس دا ناس تی پا دولت ماندے چنن تاسو مخامخ ناس سے علماء کرام مخامخ تاسو تناستی اللہ با دا مقام التا کی موتا تنسیب کئی دا صرف و صرف دا یو قرآن مجید او دا فرقان حمید دا دی مجلس دا حاضرے پا دولت ماندے زمائی عزت مندو دا معمولی او غیر معمولی مجلس ندے دا دا اللہ پا نیز باندے حاغا مجلس تے چا اللہ پا دی وقت بیان فرمائی یباہی بکم الملائکہ اے زما فرشتو تاسو ویلیو چی دا انسان با دنیا کی دا اللہ نا فرمانی گئی دا با دنیا کی اللہ ستا چی کم دن مختلف قسمہ ستا نا فرمانے اور ستا دا احکام پا ماتول کی با اول درجے کیوی لیکن نن اگورا اللہ بیان فرمائی اے زما فرشتو اگورے نن دا مسلمان دا قرآن اوریدو او دا قرآن پا محفل کی ناستی زب دیوان فخر کو نن اللہ دا فرشتو مقامق زماؤستا پا دی معمولی ناستا مانی فخر کئی اللہ منگل عظیم قرآن را کڑے دے اللہ آغا قرآن را کڑے چا آغا قرآن پٹولو قرآنونو کی آلہ و برتر دے نن آغا قرآن تا سو اگورے اللہ تبارک و تعالیٰ دا دی حفاظ السینو تا منتقل کو دا آغا قرآن علوم چا دیمہ درجہ دا احادیث دا دا غی طالباتو اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب کلا دا با معاشرہ کی جی کم کار کم محنت کئی یاد ساتے نن تاسو دل جویل راغلی ہے اللہ با دا قیامت پورز ماننے دا دی سرہ چی کم دنو ولا رستاسو دا ناس تا حسابی او زموستا حشر با اللہ دی علماء او دی صلحاء او دی طلباء سر پدی ناس تا مانی کے انشاءاللہ ہوا ہے اللہ با پدی مانی کی زموستا حشر چی طالب سر عالم سر ملا سر معیت او الدغ طالب او عالم سر ادریدل
یاد ساته د ثواب نم خالی نه دي د اجر نم خالی نه دي او یاد ساته چې قیامت پر ورځ به الله ته دی په لمنه بس زموږ لمنه تړي او روان به جنت ته ان شاء الله داخلي الله داسې قران را کړی دی امام زاهدی رحمت الله علیه لیکلی وی امام ابو منصور رحمه الله چې لوی قاری او قراء وی هغه وفات شو دا د یو قران د عالم یو قران خودن کی تذکرہ وی ما په خوب کې ولیدو وی پښتنه مې ته وکړه چې تا خو لوی لوی اعمال کړیو الله په کوم شي باندې وبخله وی راته عرض کو چې حضرت ز الله تبارک وتعالى د یو سوره فاتحه په بیان په ذریعہ باندې یو د سوره فاتحه د خپل طالب ته د خودلو په ذریعہ باندې الله زما مغفرت ما په مسجد کې په مدرسه کې یو طالب ته یو سوره فاتحه خودلا الله فرمایل اے منصور ستا اعمال بل طرف تا لیکن تا زما د قران اولنی سورت سوره فاتحه زما یو خپل طالب ته خودلا الله تبارک وتعالى فرمایل اے منصور جنت ته بغیر حساب کتاب داخل شي دا د قران عظمت دې زما عزت مانو دغه قران سره لګیدون کې خلق الله عظیم جوړ کړی دي الله معمولی نه دي ګرځولي زما عزت مانو حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه تبه یو څو واقعات بیان کم مشران علما ناستی یا به هغه چې کوم دین خپل بیانات کوي ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه بارک راضی چونکی دا ریلوی صاحب قران لوی چې کوم دین الله ولی تیر شوی وی په سفر باندې روان دی په لار کې وسره یو کافر ملاقات کوي وی حضرت زم تاسو سره سفر کول واړه دین اندازو کې چې د یو قران صاحب قرآن چې قرآن اغشتون کې دی د هغه چې کوم دین مقام سره ویزه تاسو سره سفر کول غواړم وی بالکل ما سره سفر وکړه په سفر باندې روان شو چې په سفر باندې روان دی په لار کې د روټې ټیم راځي او دی چې کوم دینو د خپل ملګری ته وای د روټې بس بندوبست وی حضرت تاسو د روټې بندوبست وکړه زموستا نظریه خدا دا چې به موږ سره په پیسې وی ضرورت بندوبست کوي حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه لاس اوچدای او سوال کوي یا الله زما د رزق بندوبست وکي زما د خوراک سٹاک بندوبست وکي دې کافر نن وې ته د خپل رب نو غواړه یا الله دې کافر ته مې کوم نه ملامت رانه وای وی الله تبارک وتعالى ورته د غیب نه د سرخان بندوبست کوي مختصرا دا دویم ټیم راځي ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه وتوي اے عیسائی تو غواړه رب خو زمون مشترک دي تو غواړه چې الله تعالی چې کوم دینو بندوبست وکي او مونږ دواړه پای کې شریک شو وی هغه چې دعا غواړي الله د سرخان راځي سو د سرخانه الله مسلمان ته یو دسترخوان را لګي کافر ته دو دسترخوان را لګي حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه پریشان شو چې معاملې صدا هغه ورته وی حضرت تاسو ابتدا کوي چې روټه خورو وی تر هغه پورې نه والنا اخلم تر سو پورې د حقیقت نه بیان کړي چې تر سو د حقیقت نه بیان کړي تر هغه پورې ما باندې دا حرام وی حضرت خبر را کوم خو ابتدا وکوي نه روټه نه خورم ورتوي حضرت لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ورتوي واخيرا توي مسلمان شي وی ما چې کله الله سوچت کوئی زما پسله کی کوټو امامي چې زه په خپل دین حق باندې نیم دین حق مسلمان دي یا الله دا مخامخ ناس مسلمان دي رده وسیله درته یا الله رده په ذریعہ را ترا کې وی الله تبارک وتعالى ستا چې پسینه کې ردن قرآن دي پسینه کې دن قرآن لري په ظاهر باندې اعمال د قرآن لري وی ما ستاره بار ته په ذریعہ دعا وغوښتله الله تبارک وتعالى ستا په بدولت باندې ما د دوه سرخان راولې
دا د یو قرآن والا صاحب قرآن مقام دی الله د دنیا مسلم حل کوي الله د آخرت مسلم حل کوي په قرآن باندې حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام بیان فرمایي وی د آخرت مسله به داسې حل وي چې کله یو انسان وفات شي امام ابو لیث سمرقندی رحمت الله علیه لیکلی دي وی د قبر نه راپاسي او یا کاله به د حشر میدان او دی به د هغه وخت هغه مراحل وي چې دومره حالات به په دمان دي چې د بل طرف ته هیڅ قسمه التفات نه وی الله تبارک وتعالى په دغه کې راحت را پاره د یو کسر ولېږي هغه کس ورته وي ته ما پیژنې یې رضی زه تاسو نه پیژنم وی زه بالکل تاسو نه پیژنم دویم ځل وی نبی علیه الصلاۃ والسلام بیان فرمایي ته ما پیژنې ته وی حضرت زه تاسو نه پیژنم دریم ځل باندې وی ته ما پیژنې په دریم ځل باندې باندې وی چې حضرت زه تاسو نه پیژنم اخر کې به دا وی راځه د آخرت مسله الله حل کوي په قرآن په ذریعہ باندې الله حل کوي اخر کې متراکس وی زدا الله قرآن يم چې په دنیا کې تعالی استلم تا یاد کړو په دنیا کې چې کوم دین تا حفظ یاد کړو په ناظره دل استلم او په خپل ژوندۍ کې دراوستیو ما راځه د آخرت مسله نن الله حل کړه نن د آخرت مسله الله د قرآن په بنیاد باندې حل کوي الله مخامخ به ودري اے الله دا قرآن ز قرآن تا مال دا حق را کړی چې زه سفارش او شفاعت کوم زه سفارش او شفاعت کوم زما وینونکي چې کوم دی الله را د مغفرت وکي الله به بیان فرمای ما تا سره وعده کړی دا تا خبره حق دا زما خبره حق دا بغیر حساب کتاب دا مسلمان بو جنت ته داخل کا دا یو حافظ قرآن او په قرآن باندې د عمل کوونکو خلکو چې کوم دی سي دا مقام دی زما عزت مند نن قرآن کم ځای دی زما عزت مندو نن قرآن د مسجد په تاخ کې پروت دی نن قرآن چې کوم دی په مکتبو او لایبرریو کې پروت دی لیکن قرآن چې نشته د موستا په سینه کې نشته قرآن نشته د موستا په ظاهر کې نشته قرآن نشته زموستا په کردار کې نشته علما لیکي چې علم سره عمل شرط او علم او عمل سره اخلاص شرط نن علم ډیر شو لیکن علم سره عمل فقدان دی زما عزت مند کله چې د قرآن علوم وی الله تبارک وتعالى طرف نه بدر رحم فیصله وی کله چې د قرآن عمل کون کې ختم شي د الله د طرف نه بدر عذاب فیصله وی زما عزت مند نن موږ تاسو وګورو هر شي ستمږه علم وای هر یو شي زموږ تاسو لپاره علم زدانه و انکار نکوم سکول ته یو سړی زی کالج ته دی یونیورسيټي ته دی ناغه ته مونږ علوم وای امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی چې علم آغا دی علم خو آغا علم دی چې معرفت د الله درته حاصل شي معرفت الهی درته حاصل شي هغه په دغه تعلیم حاصلېږي کو د قرآن په تعلیم حاصلېږي په کوم تعلیم حاصلېږي د قرآن په تعلیم باندې حاصلېږي کله چې علم سره عمل موجود زما عزت مندو قرآن مونږ تاسو لولو لیکن مونږ تاسو عمل کم لري قرآن وی الا لعنت الله علی الکاذبین چې لعنت دی په دروغجنو باندې نن په موستا کې غټ موجود دی الله هغه طرف نه وی په ظالم دی لعنت وی قرآن مونږ لولو ال قرآن په مونږ باندې لعنت کوي ولې علم سره عمل نشته په معاشره کې نن زما عزت مندو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د قرآن علوم لرون کې ذات ته لیکن عمل عمر سره کون کې دی او عمل سره اخلاص موجود دی الله ولا په هر شي باندې بره ور کړی دا نن تاسو وګورئ موږ په هر شي کې دا ګورو چې زما په قبضه کې هر شي راشي الله آسان طریقه خود لیدا دا قرآن را واخلا دا احادیث مبارک را واخلا په دې عمل وکا او پسړه کې خپل اخلاص پیدا کا په هر شي باندې الله تعالی قبضه او تصرف درکې مسخرات بامره دا پورا کائنات د الله په امر سره مسخر دي او الله بیان فرمایي چې زما په قرآن باندې عمل کوونکې زما د قرآن علوم زده کوونکې تا دا هر سما په خپل کې ورزولي زما عزت مند حضرت عمر سے په هوا باندې الله تبارک وتعالى ورله قبضه ور کوي आवाज کوي اے ساریا دشمن دی د شا طرف نه روان دي غر طرف تشاکا چې ستا دشمن نه ته محفوظ شي الله आवाज رسید تیر شروع په مسافت سره دا یو قرآن والا دی محمد رسول الله صحابي دی صحیح مانو کې په قرآن عمل کوونکی دی الله ولا د عظیم مقام ورکړي زما عزت مند
मदीने मुनव्वरा की और रोजी लावा आतिश बशा पहाड़ चूसली लावा रोजी हजरत तमीमी दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु तो हुक्म कई विदा वापस का कि रकम से नूर रूत ले वापस कई उलमा लिखी दादियो साहिब कुरान ताकत थे दादियो साहिब कुरान ताकत थे जमा इज्जतमंदो नो अल्लाह तबारक व तआला दा कुरान राकड़ी दा अमल लपारा जमा इज्जतमंदो नूर उलूम बेहतरीन इदारों के माहू बखपल जाती सबक वेले बहा गजे की चागा जोड़ कॉलेज दा अंग्रेज दे हाँ गजे की चिन्नन प्रिंसिपल अंग्रेज दे ज़दागी दे इफादियत न इनकार न कुम जमा इज्जतमंदो लेकिन लाड भी काले यो खबरा पखपल किताब की लिखले वा मरदा के कॉलेज पा आगे लिबरले की दा खबरा कतले वा चागा लिखलियो चागा पखपल ननुम पर रिकॉर्ड दा मौजूद रहा चिमुंग बदासी उलूम जोड़ो चिदा कुरान उलूम खत्म शी पैदा कुछ कुरान खत्म की चितरसो पूरे कुरान जम दे रही तरह के पूरे मुसलमान जम दे रही जमाई दादा लाड भी काले अल्फाज दी दादा यो अंग्रेज और दे यो बातिल फिरकी दे यो सरगना अल्फाज दी चितरसो पूरे कुरान मौजूद दे मुसलमान मौजूद दे मुंग बहा का नजरियात वाला खलक जोड़ो चाहे कुरान खत्म की द कुरान पर मुकाबिल की बदा से उलूम जोड़ो चाहे द कुरान उलूम खत्म की तो जमाई इज्जतमंदो नंदा हुफाज दा हकीर पारा जमोस्ता मकामक चिकम दी यो नमूना दा जिनन आगा मेहनत शोरो दे चिदा कुरान बदर क़यामत जमदी हुई इंशाअल्लाह नंदा उलमा ची फाजिलीगी और दाशन तालिबात ची फाजिलीगी दादा आगे खबरी चिकम दी यो कड़े दा चागा मिशन की आगे शुरू दी मिशन की दा उलमा शुरू दी दिसरो पहर महाज मान दी उदरीगू बकन इंशाअल्लाह पहर मकाम मानी बा उदरीगू गुना बा उदरीगू इंशाअल्लाह मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह पर मलफूजात की खबर अली करेवा वी उम्मत ता बकार दी पहर महाज पहर मकाम माने अफराद पैदा की और याद साथे मुंग दा माशरी नु मखलू मुंग वही माशरा खराब है माशरा के जिन्नात उसीगी कोई इंसाना उसीगी माशरा के जिन्नात उसीगी कोई इंसाना मौता उसीगी और पमौता के ब्या नवी नस्ल चे गम दे दा अव्वलीन तरजीह दे आखिरी ओसो अल्फाज अर्स्कोम पर 1773 की खबर लिखली शेवा मारे दगे कुतुब खानों जे कम दी बदगे किताबों की दा खबर दिलेवा चलते यो कॉन्फ्रेंस के दो जो पागे की द्रे खबरों की यो खबर दावा चिदा मुसलमान नौजवान रौनी से और द मुसलमान नौजवान लद्री से जुनवर के यो द वक्त जिया अको अगब फहाशे सरवी जबलंड दा उ इमाम मुख्तसरन चिदा मोबाइल पर जरिए दे वली नवी द इंटरनेट पर जरिए दे वली नवी मुसलमानों जनाना चिका में जीने केरी दादा कुरून रा बाहर के बेपर दे के और द्रेम दा ची द माल पसे हिरस वाला जोड़ के नो पदगे किताबों की दा खबर निकले शेवा चे मुसलमान चे गम दे द दिन बाद ब मुसलमान तबाम शी बर्बाद बमशी जमोस्ता लास पे बीच चढ़ करनिश जमुंग ज़रूरत बमरानिशी ज़बाई इज़्ज़तमंदो कुनन मुंग दाखबल बची दाखबल चे गम दिरुड़ा दाखबल ज़वानान दा कुरान तरफ तमाइल नकरल निदाब यहूद और नसारा जुड़ेगी और द यहूद और नसारा और द लासुनु चे गम दि किलोनी ब जुड़ेगी और जमोस्ता चे गम दिन हशर ब अल्लाह द क़यामत परोज मांदे तदीदा वजना ब आगा खल्क़ की चाक ब नाफरमान भी अल्लाह ब पुख्तन की सिर्फ बची पैदा कुल कमाल न दे द बचो तरबियत कुल कमाल ले बचो त बेहतरीन दिन खुदल कमाल ले नो कुरान ब और तखायु को न बखायु सुख सुख ब कुरान खायु पखपल ब सुख सुख कुरान जको पखपल ब कुरान न पर द कुर्बाने न पर सुख सुख तैयारी ला सुचत के तोल तैयारी तो इंशाअल्लाह वाखिर दावा